د جنازې مونځ دا انتهایي د دې مسایلو باندې ځان پوهول زده کول چې یو سړی ډېر لرې نه جنازې له راشي او دې نیت نشي کولی تکبیر باندې نه پوهېږي یا مثال په مونځ باندې نه پوهېږي نو دا صحیح ده حاضري خو یې وکړه خو جنازه چې وکړي فرض کفایي ده نو که ټوله محله کې یو کس هم جنازې له لاړ نشي نو ټوله محله ګناهګاره ده نو لحاظه چې څنګه د نماز جنازه فرض کفایي ده د علم زده کول دا هم فرض کفایي دي سړو دپاره خاص کر بالغ افرادو دپاره نو جنازه نیت دی نویت ان اودي لله تعالی اربع تکبیرات الصلاة الجنازه دا نیت دی بیا په اول تکبیر کې اللهم سبحانک اللهم نوالا ولا اله غیرک پورې یا وجل الله ثناؤک په دویم تکبیر کې بیا درود شریف دی او په دریم تکبیر کې بیا دعا د جنازې چې کوم اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا دا پوره دعا د جنازې د مونځ او بیا اخر تکبیر کې که دا ماشوم د مړی ماشوم وي نابالغه هغه دپاره خپله دعا ده اللهم اجعله لنا فرطا وجعله لنا او که جینۍ وي هغې دپاره خپله دعا ده اللهم اجعلها لنا فرطا وجعلها لنا او که نه زنانه وي لوی یا سړی نو هغې دپاره بس بیا هغه یو دعا چې کومه مونږ مخکې ویلي هغه کافي ده نو لحاظه جنازې مونځ جنازې مسایل د جنازې سبق دا زده کول دا انتهایي ضرور دي او بل دا چې جنازې له ډېر خلک راشي بیا هلته کې آس پاس ولاړ وي جنازه کې شرکت نه کوي نو دا جنازه حدیث کې راځي چې د مسلمان په مسلمان باندې 15 حقونه دي نو په هغې کې یو حق دام دی چې و اتباع الجنایز د هغه جنازې پسې تلل یعنې د هغه جنازې شرکت کول دعا کول نو لحاظه د جنازې مسایل د جنازې مونځ تکبیرات وغیره دا زده کول دا انتهایي ضرور دی